فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. دا سورة البقرة دا او دا آیات نمبر 183 184 ده. په دې کې د روجې مسله بیانېږي، د روجې احکام او د روجې مقصد به ذکر کیږي چې د روجا مقصد یې څه دی. مخکې یو خو ربط او مناسبت یې د مخکې سره دا دی چې مخکې قانون بیان شو، چې قانون د قصاص بیان شو او قانون د وصیت بیان شو. وس قانون د روجې چې دی نو بیانېږي چې مسلمانانو په ملک کې دی روجې انفرادي طور به هم هر سړی روجې او د ریاست او حکومت به هم چې دی نو د دې حکم چې دی نو پابندي کوي. اجتماعي او انفرادي به چې دی نو روجې دویم مناسبت چې دی نو هغه دا دی چې مخکې آیات بر چې دی نو هغه ذکر شو چې نیکی یوازې چې دی نو منځ کول نه دي، د نیکۍ ډېر چې دی نو قسمونه دي. نو دغه شانتې کې قصاص هم نیکي ده، وصیت هم نیکي ده، نو دغه شانتې کې روجه چې دی نو هم نیکي ده. او په هغې آیات کې لیس البر ان تولوا وجوهکم دا خبره بیان شوه چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، چې مونځ قایم کوي او زکات ورکوي. نو دغه شانتې کې روجه چې دی نو دام د اسلام د بنیادی ارکانو نه ده. نبی علیہ السلام وایي چې بنی الاسلام ولا خمسین، د اسلام د آبادی او دا خیمه چې دی د دې 15 ستنې دي. بنیادی ستن چې د هغې ده نو هغه کلمه توحید کلمه ده. بل ستن چې ده نو هغه مونځ دی، زکات دی پسې، روجه ده پکې او حج دی پکې. نو دا هم د ارکان اسلامو نه بنیادي رکن دی روجه. او مخکې بل مناسبت چې دی نو هغه دا دی چې مخکې د مال د حفاظت خبره وشوه چې د مال حفاظت دی وشي په صحیح ځای کې د الله د حکم مطابق د مال خرچ شي. نو اوس د روح د حفاظت خبره کیږي چې د دې روح د هم حفاظت وشي، په دې کې د تقوا پیدا شي په دې روح کې. د روجې د فرض کېدو وخت چې و نو هغه سن 2 هجري وه. نبی علیہ السلام چې مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، یو کال تیر شو، نو په دویم کال باندې چې دی نو روجه فرض شوه. او د مسند احمد حدیث دی د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی چې هغه فرمایي چې په روجه کې چې دی نو 3 تبدیلیانې راغلي. 3 تبدیلیانې په اول کې چې دی نو د اسلام د دې روجې نه مخکې په اسلام کې د ایام بیز روجې چې دی نو هغه فرض وي او د عاشورې روجه چې دی نو هغه فرض وه. نو چې کله رمضان مبارک الله دا حکم راولېږو چې روجې اوس فرض شوې، نو هغه حکم استحباب کې پاتې شو، د هغې فرضیت چې دی نو ختم شو. اوس د فرض چې دی نو د رمضان روجې یو پکې دا تبدیلی ده. بله پکې چې دی نو تبدیلی دا وه چې په اول د اسلام کې اختیار وسړی ته
که سړی روژه نیسي او که فدیه ورکوي ځکه एकदम چې دی نو دا حکم مشکل و خلک ورسره نه و عادت نو چې خلک ورسره چې دی نو د دې سره عادت شي ورو ورو نو که چا فدیه ورکوله پیسې او که چا به روژه نیوله چې هلکه نن باران وریږي او یخني ده او نن روژه چې دی نو نشم نیولی او فدیه به ورکمه هلکه باران وشو موسم چې دی نو ښه شو او اوس به چې دی نو زه روژه ونیسمه نو د سړي اختیار و دویم پکې دغه تبدیلي وه او دریم پکې دا وه چې یو ځل روژه به دې ونیوله د سحر نه ماښام به دې چې دی نو ماته کړله او چې څنګه به اوده شوې نو بیا به چې دی نو چې راپاسېدې روژه به سټارټ شوه که ته ماسخوتن راپاسېدې او که په نیمه شپه به راپاسېدې که په چربانګ به راپاسېدې که په سحر کې به راپاسېدې نو روژه به شروع شوه بیا خوړل څکل پکې نه و نو دام چې دی نو دام پکې تبدیلي راله الله پکې اساني راوستله نو دا تبدیلیانې پکې راغلي نو یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کتبه په معنی د پوریزه مخکې دا ټکی تیر شوی دی کتبه په معنی د لیکلو په معنی د مقرر کولو په معنی د لازم کولو په معنی د فرض کېدو فرض کړی شوي د علیکم الصیام په تاسو باندې روژه صوم او صیام د صوم معنی چې دی نو هغه ول امساک ته وایو په لغت کې یعنې ځان بندولو ته وایو چې سړی ځان بند کړي خاموش کېدو ته هم چې دی نو سړی خاموش شي غلی شي او کلام نه کوي دې ته هم صوم ویلی کېږي سوره مریم کې الله فرمایي چې مریم بیبي وویله چې فقولي انی نظرت للرحمن صوما ما نظر کړی دی د رحمان دپاره چې زه به روژه یم د څه شي نه روژه امساک عن الکلام د کلام نه چې دی نو بنده به یم خبرې به نه کوم نو د کلام او د خبرو نه بندېدو ته هم ویلی کېږي او حدیث کې راځي من سمته نجا څوک چې خاموش شو او خبرې کلام چې دی نو ډېر نه کو دی نجات بیا موندلو نو بندېدو ته وایي خام او په شریعت د اصطلاح د شریعت کې څه ته وایو په شریعت کې دې ته وایي هو الامساک عن المفترات الثلاثه اکل و شرب و جماع بشرائط مخصوصه معنیه من طلوع الفجر الى غروب الشمس صوم د شریعت کې دې ته وایي چې د دریو شیانو نه به ځان بندې د عقل نه د خوراک نه د شرب نه د سکاک نه او د جما نه جما وایي د خپلې بیبي سره نزدېکت په ورځ کې به بند یې د دې نه دا حلال شی نه دي خو د دې حلالو نه بچنې نو بند دي او د حرامو نه خو به سړی ځان په روژه کې او په غیر روژه کې خامخا ساتي بشرایط مخصوصه په خاص شرایطو سره شرایط ولې څه دي چې سړی به مسلماني عاقل به یو بالغ به یو او کومه زنانه چې نو هغه به د حیض او د نفاس نه به چې دی نو پاکه یو دا ولې شرایط دي معنیت سره د نیت نه نیت څه ته وایي ارادې ته وایو ارادې ته څه په جو باندې الفاظ ویل نشته خو بس د زړه اراده ده چې رمضان شروع شو اوس به روژې نیسو او دا به کله شروع کېږي دا من طلوع الفجر د صبح صادق نه صبح صادق چې دی نو راوخیږي سحر راوخیږي الی څو پورې به الی غروب الشمس چې کله نور چې دی نو هغه غروب شي د دې شیانو نه به سړی ځان چې دی نو ساتي او ځان به چې دی نو سړی بندوي دې ته په اصطلاح ده شریعت کې روژه وایو او عربو به دا روژه چې دی نو دې ته ویله په عربو کې به داسې چلو چې اوخان به و نو اوخان خو چې دی نو د عربو د ځمکې سره چې دی نو هغه عادت و
او اوخ چې دی نو هغه که شپږ ورځې چې دی نو هغه څه ونه خوري نو هغه هم چې دی نو ژوندی پاتې کیدی شي او که خوراک ورته میلاو نه شي غني چې دی نو هغه هم خوري او د اوخ بهترین خوراک چې دی نو هغه سختې غني خوړل دي سختې غني خوړل او د عربو د دې ځمکې سره چې دی نو دا اس نه و دا نه و عادتو او دې عربو به حملې کولې یا به ډاکې کولې نو که دیو په اوښانو باندې به حمله کوله نو اوښ خو هغه شانتې کې منډه نه شي والی که نه کومه چې اس وي نو دیو به د آسونه چې دی نو دا به یې وتړله او په دې باندې به یې سخته تېروله خوراک به نه کولو خوراک به نه ورکولو څښاک به نه ورکولو او دا خوله به ورله تړلو د سخت تپ ته به یې ودرولی و چې دا سخت شي سخت و د دې عربو د دې ځمکې سره چې دی نو دا عادت شي هلته شګې به وي نو په شګو کې اوښان ښه مزل کولی شي خو اس خو پکې هغه شان نه شي کولی که نه اس خو نرم دی نو هغه به په هغې باندې به یې ولګې او تندې تېرولې نو بیا به یې ویله وایي چې اس چې دی نو روژه دی اوښ چې دی نو هغه روژه دی صام الخیلو صام الابلو وایي اوښ روژه دی او دغه چې دی نو اس چې دی نو روژه دی هغوی به روژه دې ته ویله چې یو څاروي له به یې خوراک څښاک نه ورکوو نو دا یو په شریعت کې یو تعریف دا دی د جمهور علماو تعریف دی دویم تعریف چې دی نو امام ابن حزم رحمه الله چې دی نو هغه کړی دی هغه ویو چې دا خو اسانه روژه ده دا خو هر سړی نیولی شي چې خالي د عقل او شربو او جما نه سړی بند شي دا خو هر سړی دا روژه نیولی شي دا خو کافر هم نیوی شي نو هغه وایي چې تعریف دې صحیح دی هو الامساک عن المبترات الثلاثه چې ځان بدنول دي دغه دریو شیانو نه مخکې تعریف کې چې تیر شو عقل شرب او جما او یو ټکی پسې بل زیاتی وعن کل معصیه د هر ګناه نه چې دی نو سړی ځان وساتي روژه دا ده سخت روژه دا ده چې سړی د هر اندام نه دی هر اندام چې دا روژه جب روژه غوږونه روژه سترګې روژه صحیح روژه دې ته ویلی کېږي هغه او هغه ول دلیل راوړي چې حدیث نبی علیہ السلام دی چې نبی علیہ السلام فرمای من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه بأن یدع طعامه وشرابه وایي چې سړی پکې نبی علیہ السلام وایي چې څوک دروغ پرې نه دي او په دروغو باندې عمل چې دی نو هغه پرې نه دي د دې سړي روژه کېدو ته هیڅ حاجت نشته چې دی خپل خوراک او څښاک چې دی نو هغه بند کړي نو پته ولګېدله چې روژه یوازې خوراک او څښاک بندولو ته نه ویو چې د انسان ټول اندامونه به چې دی نو روژه یو دا په عام حالاتو کې هم داسې پکار ده چې سړی د هر ګناه نه ځان وساتي خو په روژه کې بیا به خاص چې دی نو د دې ګناهونو نه سړی ځان ساتي دلته قرآن وایي که نه لعلکم تتقون چې دا روژه ځکه ونیسئ چې په تاسو کې تقوا او پرهیزګاري پیدا شي اوس به سوال راځي چې موږ خو ډېر خلک یو او په هغوی کې تقوا نه پیدا کېږي هغه شان د ګناه کار کوي نو دا څه وجه ده نو جواب یې آسان دی که نه وایي دا روژه نه ده روژه چې څه ته ویلی شوه هغه شان دی کې روژه چې دی نو ونه نیوله چې هر اندام پای کې روژه شي نو هله به چې دی نو تقوا او پرهیزګاري دا پیدا شي ښه جي نو صیام دې ته وایي خواب بندولو ته ویلی کېږي او په شریعت د اصطلاح کې تا زده کړه کما کتب علی الذین لکه څنګه چې فرض کړی شوي وو الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو په دې کې دې امت ته تسلي ورکوي چې ګوره دا یوازې موږ په تاسو فرض کړ نه ده چې تاسو دا بوج وګڼئ ستاسو نه مخکني امتونه چې کوم وو اهل کتاب وو په هغوی باندې چې دی نو هم روژې چې دی نو فرض وې په هغوی باندې په کومه میاشت کې او څومره روژې وې فرض وې تفسیر قرطبي د مجاهد رحمه الله قول نقل کوي چې په مخکنو قومونو باندې په اهل کتابو باندې هم 13 روژې چې دی نو هغه فرض وې 13 روژې
خو هغوی پکې بیا بدعت کړی و. په هغوی کې یو سړی و، نو هغه بیمار شوی او نظر یې ومنودو، وایي که زه ښه شوم د بیمارۍ نه، نو زه به ورسره 10 روژې چې دی نو زیاتې کړم. نو هغه ښه شو، نو 30 روژې 40 ته ورسولې. بیا پکې یو بل باچا راغلی و، نو هغه هم بیمار شوی و، هغې هم نظر وکړو، وایي که زه ښه شوم نو 10 روژې به پکې نورې زیاتې کړو. نو 50 ته چې دی نو روژې ورسولې، او الله به فرض کړ سوې 13 شوې. دا نور یې پکې چې د ځان نه چې دی نو شامل کړي. او تفسیر قرطبي پکې دا هم وایي چې بیا به دیو دا اهل کتابو نه دی، په دیو باندې په رمضان کې فرض شوی و چې دیو به کله په ګرمۍ کې به رالې، نو دیو په ګرمۍ کې نه نیولې وي چې په بهار کې او په ژمي کې به یې ونیسو. دا الله احکام یې بدل کړو که نه اهل کتابو. نو دا خپل طبیعت مرضي به کوله، کله به بهار ته وړلی او کله به ژمي ته وړلی و. نور په هغوی باندې روجې چې دی نو هم فرض وي. من قبلکم چې ستاسو نه مخکې و، لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو کې تقوا چې دی نو پیدا شي، تاسو بچ شئ د الله د نافرمانۍ نه، تاسو د الله د ګناهونو نه چې دی نو بچ شئ، تقوا پیدا شي، او په تاسو کې جفاکشي پیدا شي، په تاسو کې صبر و تحمل چې دی نو هغه پیدا شي. ځکه او چې بیا به جهاد به راځي، وروستو د جهاد سبق را روان دی، دا د هغې دپاره یو قسم له مقدمه هم ده چې سړی روجې نیولې د لږو تندو سره چې دی نو عادت شوی، نو چې بیا جهاد راشي، په جهاد کې خو لږې و تندې دي که نه، خوراک او رزق به نه یو، نو چې ده بیا هلته په جهاد کې چې دی نو بیا دا تنده او لږه چې دی نو برداشت کولی شي. او د دې دپاره نه چې د سیکولر او لیبرل خلک ویو وایي تاسو روجې ولې نیسئ، وایي صحابو خلکو خو پخوانه خلکو ځکه نیولې چې خوراکونه نه و. نه بېدینه خلک داسې ویو، معاشي نظام وایي ښه نه و، اوس خو پراخي ده وایي خورئ و. نو موږ وایي دا د الله حکم دی، او دا د دې دپاره نه و چې خوراک او رزق کم و، دا د دې دپاره ده چې تقوا پیدا شي، پرهیزګاري پیدا شي، د انسان د دې روح کې چې دی طاقت پیدا شي، او د دې انسان نه چې دی نامستي چې دی وځي. عام خلک عام ورځې چې سړی خوراک کوي رګونه پړسېږي، په دې انسان کې بیا مستی، د دې خواهشاتي، دا ګناهونه کوي، نافرماني کوي. نو دا یو میاشت ټریننګ چې په دې دا وکړي او دا تیر شي، د دې انسان کې د دې انسان نه دا مستی وځي، دا خواهشات چې دی نو دا کنټرول شي، بیا خواهشات څه شي کنټرول شي. لکه اس ستا په قابو کې، نو ته به دا اس وزغلی په جهاد کې، خو چې دا اس ستا په قابو کې نه یو، نو دا اس به ته چې دی نو بیا راچوي. دغه شان ته کې د انسان دا نفس دی، دا انسان هلاکت ته ورچوي. نو چې د دې په دې یوه میاشت کې تربیت وشي، دا نفس چې دا کنټرول شي، کنټرول په دې باندې کنټرول راشي. دا یو میاشت تربیت سړی حاصل کی، نو دغه شان د بیا د 11 میاشتې په دغه تربیت باندې چې دی نو تېروي، چې دا نفس یې د ګناهونو نه کنټرول کړی و، دغه شان به بیا دا نورې میاشتې تېروي، پرهیزګاري پیدا شي، تقوا د الله نه یره. ایام معدودات تسلی ده، وایي څه ډېرې ورځې نه دي، ایام معدودات دي، ښه یو څو ورځې شمارلی شوي دي. نبی علیہ السلام ویله اشاره یې وکړئ سي چې روژه داسې ده، 3 ځلې دا چل وکړو، او بیا یې تیجنو په 2م ځل باندې بیا یې دا چل وکړو چې روژې میاشت داسې ده، او بیا یې دا یوه ګوته چې دی نو کمه کړله، یعنې یا به 13 شي او یا به چې دی نو یو کم 13 شي، د دې نه به زیاتې نه یو، او نه به د دې نه چې دی نو کمې. ایام معدودات دي، یو څو ورځې شمارلی شوي دي. فمن کان منکم مریضا، نو څوک چې وي په تاسو کې بیمار. بیمار څه ته وایو؟ یو خو هغه بیمار دی چې هغه زنانه ده، مرضیه ده، حامله ده، چې ماشوم له پی ورکوي، یا په حمل کې ماشوم دی،
هغې ته چې دی نو نقصان رسیږي. نو هغه به روجې چې دی نو یا ماشوم له پی ورکوي نو دغه زنانه خو به چې دی نو روجه خوري، دغه هم بیماری کې راځي، یا حیض دی دغه هم بیماری ده. او بل چې دی نو عام انسانان دي چې هغو باندې بیماری راشي، ډاکټر ورته ووایي، یو مسلمان ډاکټر چې ستا دپاره دا روجه چې دی نو ښه نه ده. او یا داسې بیماری چې روجه نیسي او تکلیف یې چې دی نو نور هم زیاتېږي، نو دا بیمار شو، دا به څه کوي؟ دا به روجه خوري. داسې بیماری نه و چې عام په سر دې تړلی او تبه دې ده ته روجه چې دی نو خوري. دې د بیماری نه ویو چې سړي له تکلیف ورکوي روجه. اوس د ګردو بیمار دی، یا چې دی نو شوګر دی، یا نور د کینسر بیمار دی، نو د هغوی دپاره استثنا ده ښه. او علا سفرین یا په سفر کې، یا په سفر باندې سړی چې دی نو وځي، داسې ونه ویله ده چې د سفر اراده وکړي. یو سړی دی هغه وایي چې هلکه زه سبا پېښور ته ځمه او سهار له چې دی نو ایسته بوزه شي، دا مقصد یې نه دی ګوره. او علا سفرین په سفر باندې، یعنې په سفر باندې وځي روان شي، داسې نه چې د کور نه اراده کړله او سهار له روجه وخوري. علما ویلي تفسیر قرطبي وایي که دې سړی په دې اراده باندې چې دی نو روجه وخوړله او ماته یې کړله او په سفر لا نړو، په دې باندې کفاره ګورې لازم ده. څنګه به چل به کوې؟ ته به روجه ونیسې او چې د خال د حدودو د هغې شمردین نه چې دی نو پناه شوې، نو بیا ته مسافر یې. او په څومره سفر باندې نو کومه چې د مانځه دپاره کومه حکم دی چې په هغې کې ته مونځ چې دی نو سفرانه کې، نو هغه د روجې دپاره هم دی. او دا ائمه ثلاثه هغوی ویل دي، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعي رحمه الله، چې دا 3 پرسخه چې دی نو 3 پرسخه سفر دی. یو پرسخ چې دی نو 14 میله دی، نو 16 میل. دا 48 میل په اراده باندې چې دی نو ته ووتې، نو ته څه یې؟ مسافر یې. او کیلومیټر بیا زیات جوړېږي، 70-72 چې دی نو جوړېږي. بیا دې ځای نه هغه درګۍ چې دی نو جوړېږي، دې ځای نه په درګۍ پورې تلې یا بډخیلې ملکڼ پورې، نو ته مسافر نه یې ګوری. یاره دې نه په ښکته روان وې، پېښور شو، اسلام آباد شو، لاهور، کراچۍ، سعودي عرب، دوبیو، امریکا، یورپو، ته مسافر یې. بیا نو که سوات ته بیا ځې، هلته 48 میل جوړېږي. اوس موږ ته پته نه لګي چې منګوره به د دې ځای نه څومره لري. او که اوس کالام ته ځي، کالام لرې دی. نو بیا به چې دی نو مسافر یې. مونځ به هم سفرانه کوي او روجه چې دی نو اجازت دی ورته، رخصت دی ورته. که څوک یې پکې نیسي هم ښه خبره ده، که څوک یې پکې نیسي. او که څوک یې ماتیو نو هغه خوړی شي، ته به چاته نه قارېږې نه چې هلکه سلامت سړی او روجه دې وخوړله، بشریت ولې اجازت ورکړی دی که نه. او امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي دي چې دا سفر چې دی نو دا د 3 ورځو او د 3 شپو په مقدار باندې، نو هله و مسافر یې. نو هغه ځکه داسې ویلي چې پخوا نه دا سفرې نه وې، دا داسې مسلسل به نه وې، په قافلو په شکل کې به خلک تله. سهار به چې روان شو نو د 1 بجې پورې به روان و، بیا به یې دمه کوله، بیا به چې دی نو د هغې نه پس به سفر شروع کوو. نو صحیح دا قول او دا فتوه چې دی نو د عبدالله ابن عباس ده، چې د عبدالله ابن عباس فتوه ده، نو دا غوره فتوه ده، په دې باندې عمل کېدی شي. نو 48 میل چې دی نو دا یاد ساته. او علا سفرین، او دا پکې نه کې چې اراده دې کړله او ته په اراده باندې روجه وخوري. یا یوه زنانه ووایي چې زما سبا حیض شروع کېږي او ایسته به بوزه شمه، نه داسې به نه کوي. ګوره روجه به نیسي، چې کله شروع شو د هغې نه پس به بیا چې دی نو خپله روجه به
ماتي بیا. او علا سفرین یا په سفر باندې او روجه ونه نیسي نو په عدة من ایام اخر نو شمیر پوره کول دي په نور ورځو کې. اوس دا بیمار دی او دا په سفر کې په بیماری کې روجه وخوړله او په سفر کې روجه وخوړله، دا بیا په نور ورځو کې شمیر پوره کوي. سړی د سفر نه واپس راغی په روجه کې راغی نو روجه به تیره شي او بیا به چې دی نو شوال میاشت شروع شي، په هغې کې به ونیسي، په بله میاشت کې به ونیسي. دغه شانته کې بیمار دی، بیمار د بیمارۍ نه ښه شو نو د دې روجو بیا قضا راوړي، ښه مسافر به هم راوړي او دا بیمار چې دی نو دا به هم راوړي. اوس که داسې بیمار چې شیخ پانی او شیخ پانیه شیخ پانی او بوډا دی چې داسې بوډا شوی دی یا زنانه ده چې هغه ډېره بوډۍ شو ده او چې روجه نیسي نو تکلیف وله ورکوي، د هغوی دپاره خو بیا اجازت دی، فدیه په هغوی باندې ده، فدیه. او یا یو سړی د بیمارۍ نه ښه کېږي او بوډا شوی دی نو هغه هم فدیه ورکوي. او چې کم سړی د بیمارۍ نه ښه شو نو بیا به هغه چې دی نو روجه نیسي. ښه جي. وعلى الذین او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت د روجې لري او نه نیسي نو فدیة طعام مسکین، نو فدیه ده د طعام د مسکین. دا په اسلام کې اولنی حکم و، دا بیا منسوخ شو په من شهیده منکم الشهر په دې بل آیات کې را روان دی. په اسلام کې ابتدایي حکم دا و که څوک روجه نیسي او که څوک فدیه ورکوي نو څه وویله چې طاقت لري او نه نیسي نو فدیه دې ورکړي د یو مسکین خوراک، د ورځې خوراک دې ورکړي، مسکین نه نیم کیلو اوړه دې ورکړي. یا چې موږ اوس کومه سرسایه ورکوو هغه دې ورکړي. د یوې روجې چې دی نو هغه 100 روپۍ، که څوک زیاتې ورکوي خو د 100 روپونه به کمې نه ورکوي. ته په خپله سوچ وکړه په دې باندې مسکین مړېږي، روټۍ په 100 روپۍ ده، که دغه چولې مولې خوري جو بیا هم څه نه څه ګزاره به وشي. کوئی چې درمیانه خوراک پکاري که نه چې مسکین نه ورکړی شي. د ورځې خوراک و د ورځې خوراک به وي نو مفتي صاحب و د یوې ورځې خوراک و نو که څوک زیات ورکوي نو ښه خبره ده. د 100 روپونه چې دی نو زیاتې یو نیم سلې 200 چې مسکین په هغې باندې چې دی نو د هغې خوراک په هغې باندې کېږي، مسکین پې مړېږي. په من تطوع نو چا چې په خوشحالۍ وکړه خیرن یو نیکي په هو خیر له نو دا به د ده لپاره غوره وي. یو سړی وایي چې زه روجه هم نیسمه او فدیه هم ورکومه، مسکین نه خوراک هم ورکومه نو ورکه، هغه ډېره ښه خبره ده او د نیکۍ خبره ده. د سړی هم روجه هم ونیسي او هم چې دی نو هغه مسکین نه خوراک هم ورکړي. وان تصوموا که تاسو روجه ونیسئ خیر لکم نو دا به ستاسو دپاره غوره. دا هغه کسانو ته ویو چې په اسلام په ابتدا کې که څوک روجه نیسي او که څوک فدیه ورکوي نو الله ورته وایي که تاسو روجه ونیسئ نو دا به درله ډېره غوره. ځکه چې یو کال پس به وسو بیا به روجې پرس کېږي، دا آپشن به پکې بیا نه یو که څوک روجه نیسي او که څوک فدیه ورکوي. د اوس نه اوس ځان چې دی نو عادت کوي. ان کنتم تعلمون که تاسو چې دی نو پوهېږئ. بس دی نو دا 2 آیاته پوره دي نو. او نور د دې بیا په حدیثو کې ډېر زیات فضایل چې دی نو هغه بابونه دي د حدیثو په کتابونو کې چې فواید هم چې دی نو شته. پیدو کې او فوایدو کې دا ده چې انسان د غریبانانو د حال نه خبر شي چې نن ما روجه ونیوله او نن ما ته څومره تکلیف دی. دا کم خلک چې غریبانان دي او رزق د بیګا او سبا نه مومي نو هغوی ته به څومره تکلیف وي. د دې غریبانانو احساس د انسان سره پیدا کیږي، د غریبانانو خلکو. بل په دې پیدو کې دا ده چې د شیطان هغه لارې نه دي دا رګونه
د شیطان دا لارې چې دی نو تنګېږي. کله چې رګونه خوراک سړی کوي رګونه پړسېږي، دا مستي کوي، او چې خوراک بند کړي نو رګونه چې دی نو راتنګ شي. بل پکې عاجزي چې دی نو پیدا کېږي، تواضع لله، د الله دپاره عاجزي په انسان کې پیدا کېږي. یو ګوټ ته ناست او راټول شوی او ګناهونه او نافرماني او مستي چې دی نو هغه نشي کولی، عاجزي پکې پیدا شي. او دنیایي پیدې دا دی جسماني چې انسان د ډېرو بیمارونو چې دی د روژې په وجه ښه کېږي، ډېرې بیمارۍ ښه کېږي. بلډ پریشر شو یا چې دی نو نورې بیمارۍ شوې چې سړی روژه ونیسي، سر درد شو، د معدې بیماریانې هغه د دې روژې په وجه باندې ښه کېږي. ځکه نبي علیه السلام به په هر هفته کې 2 روژې نیولې، پیر او جمعراتو. دا خو ورځ لنډې ورځې لري، پکاره چې موږ شروع کړو او دا روژې چې دی نو سړی ونیسي، یا ایام 20 14 14 دا چې دی نو سړی ونیسي 3 ورځې په میاشت کې، ډېر ثواب دی او اجر دی. او نبی علیہ السلام خاص کر نوجوانانو ته ویلو یا معاشر الشباب روجی چې دی نو هغه نیسئ. چې انسان د نکاح طاقت نه لري نکاح واده کول نو هغه به روجی نیسي. فعلیکم بالصیام فإن له وجاء، وایي دا روجې په ځان لازم کوي، دا ستاسو دپاره چې دی نو دا خسې کېده دي. د دې د وجې نه انسان د دې دغه نه بچ کېږي ګناهونو نه. بل په دې سره د انسان زړه چې دی نو هغه نرمیږي، په انسان کې صبر او تحمل پیدا کېږي. خوراک څښاک یې مخې ته پروت وي او نه خوري، هغې نه چې دی نو ځان ساتي. او پیدې پکې دا ده چې سړی ډېر روجې نیسي د جنت د هغه دروازې باب الریان چې دی نو مستحق ګرځي. چې په جنت کې 8 دروازې دي، یو خاص روجهدارو دپاره ده چې په هغې به چې دی ننوځي. او بل په انسان کې دا قوت او طاقت پیدا کېږي چې انسان په ظاهر او په باطنه د الله نه ویریږي. تقوا دا ده که نه، ته په یو داسې ځای کې چې هېڅوک هم نشته او ته الله حاضر ناظر ګڼې او خوراک څښاک نه کوې، تا هېڅوک نه ویني، نو د الله سره یو خاص تعلق پیدا کېږي. دا د انسان او د الله په منځ کې یو راز دی. راز په نور اعمالو کې ریاکاري پیدا کېږي خو په روژه کې ریاکاري نشته. دا یو راز دی د الله. او ځکه الله تعالی ویلي الصوم لی وانا اجزي به، وایي دا روژه خاص زما دپاره ده او زه چې دی د دې اجر ورکوم. د نورو اعمالو چې دی نو الله او د الله رسول ویلي چې په یو نیکۍ باندې 10 اجر ملاویږي، یا د یو نیکۍ اجر د 700 پورې دی. خو د روژې په باره کې دا ذکر نشته چې د دې اجر به الله تعالی وایي خاص زه ورکوم. للصائم فرحتان، فرحة عند لقاء ربه و فرحة عند ابتاره. چې روژهدار د 2 خوشحالۍ ملاویږي، یو چې کله د الله سره ملاقاتي دا غټه خوشحالي ده، او بله خوشحالي دا ده چې دا کله افطار کوي روژه ماته کوي، روژه ماتوي. دا سمه د اختر ورځې چې اذان وایي او روژه خلک ماته کوي، خوشحالي ورته میلاو شي. او بل دا نبی علیہ السلام ویل دی چې الصیام والقرآن یشفعان للعبد، چې قرآن او روجې دا به د انسان شفاعت کوي. روجې به الله ته وایي چې دا د ګناهونو نه بند شوی و، د دې روجې په وجه خواهشاتو نه بند شوی و، نافرمانونو بند شوی و، زه د دې شفاعت کوم. قرآن به د انسان دپاره شفاعت کوي چې قرآن یې ویلی، په قرآن باندې عمل کړی. ډېر زیات فضایل ذکر دی. حجی یا ایو الذین آمنو، ایمان والو کتبا پرس کړی شوي ده علیکم الصیام په تاسو باندې روجې، کما کتب علی الذین لکه څنګه چې پرس کړی شوي علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو، لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو بچ شئ د الله د نافرمانۍ نه، یا تاسو کې تقوا راشي. ایام معدودات، یو څو ورځې شمار کړی شوي دي، یو څو ورځې د شمار دي. فمن کان منکم، نو څوک چې وي په تاسو کې، حین شهوده په وخت د میاشتې د حاضرېدو کې، مریضن بیمار او علی سفرین یا په سفر کې او روجې ونه نیسي، نو فدیه من
نو په عدت من ایام اخر نو شمیر پوره کول دی په نورو ورځو کې وعلى الذین او پاکستانو باندې یطیقونه چې طاقت د روجې لري او وې نه نیسي نو فدیه طعام مسکین نو خوراک ورکول یو مسکین ته د یوې ورځې دپاره فمن تطوع نو چا چې په خوشحالۍ سره وکړه خیرن یو نیکي په هو خیر له نو دا به له ډېره غوری چې روژه م ونیسي او ام مسکین نه خوراک ورکړي وان تصومو او که تاسو روژه ونیسئ خیر لکم نو دا به ډېره غوری ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ یو کس یې ووایه